نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم سورة النساء بنظم پارا یوسل شپاڑسم نمبر آیت دی تدی رکو دمکی رکو سرا ربکو مناسبت دادی چپا مکی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مخالفین انجام ذکر شو اس بدی رکو کی اللہ رب العالمین دا مخالفین اور نبی علیہ السلام دا مخالفین انجام ذکر کی شان نزول دی آیاتن داسد کلچی دعما ابن عبیرق منافق غلا اکڑا دا حضرت رفاع رضی اللہ عنہ او دیکھ لغل ثابت جو قرآن کریم کی آیاتنا اللہ پاک نازل کرے چی یہودی غل ندی غل دا منافق دی دا دعما ابن عبیرق دا مدینی منورین راہو تختیدو مکی مکرمی تراغی او پا مکہ مکرمہ کی خپل کفر اخکارک و اخکارا مرتد او کافر شو اولنا ظاہرا مسلمانو او بزرکی کفرون و منافقو لیکن کلچی ایمان فٹ اخکار ایمان بدل کو او کفر اخکارک اللہ جل شانہ دا آیاتنا نازل کر ذکر دعما ابن عبیرق چه غلطی مرتد شو بید چار دا کور نغلا کور دا یو سڑی دا کور دا کوٹی دیوال کی سوری حکم دا غلا دا پارا او چې څنګه اغلا کولا هغه دیوال پیدا پریوتو او دا غیلان دې مړ شو پغلا کې مړ شو نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل چې کوم انسان په حالت د کفر کې وفات شي د لپاره هیڅ قسم معافي نشته او کنا یو سړی کافری توبه واسي ایمان وروړي ته الله پاک معافي کوي یا یو سړی ګناهګار دی او دی د ګناهونو سره وفات شو اگر چې توبه نه ده وستي الله پاک به معاف کی چې کفر نه کوي ظلم دې قسمه ده یو داسې ظلم دی چې داغي هیڅ قسم معافي نشته لکه سړی حالت د کفر کې مړ شو دا ډېر به ظلم ده په هیڅ قسم معافي نشته په آخرت دیم داسې ظلم چې د الله پاک وخشي نو معاف پدې کې لکه غټ غټ ګناهونه در نشوي او سره د ګناهونو بغیر توبه انسان مسلمان وفات شو نو مسلمان ته ګناهګار دی الله پاک وګواړي نو دې معاف کی او دریم داسې ظلم چې هغه تعلق د حقوق العباد سره اللہ پاک بدی انسان تداغی سزا ورکی دی بداغی بدی ادا کی بیا بدی اللہ پاک معاف کی اول ظلم کفر دیم ظلم کو حقوق اللہ کی کوتاہی اور دریم ظلم کو حقوق العباد کی کوتاہی نو دا حقوق العباد کوتاہی اور دیر زیاد ظلم اس شرک سے توئی اللہ پاک سر فضاد دا اللہ پاک سر پر صفاتوں کی دا اللہ پاک سر پر تعظیم کی دا اللہ پاک سر پر محبت کے سوچ شریک اول سنگ چھ دا اللہ سر من ساتی دا صرف بندہ سر و ساتر سنگ چھ اللہ پاک تعظیم اور عزت کے دارنگ رد بندو
څنګه رنګي چې الله پاک صفات کی دادې بندل ورکړ مخلوق له ورکړ دا شرک دی الله پاک دا معاف کوي خو په جن کې چې څوک توبه وباسي او کنه یو سړی په حالت د دې کې مړ شو لکه دا طعمه ابن عبیرق چې په حالت د کفر کې مړ شو دغه لپاره هیڅ قسم معافي بیان دی ټول عمر جهنم مفتی شفیع سے رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ دیجئے کہ سو کے سوال کی چری کافر خو کفر مثال 50 کالا شپید اتیا کالا کړي او دی بیا مړ شوی او پکار داو چې دا سړی 50 شپید کالا جهنم کې وی او بیا دې جنت ته تللی ناغه فرمایي چې دا مشرک اگر چې شپید اتیا کالا شرک کړي خو د اراده دار چې څومره عمر می جون وی زبر شرک کوم دا نه چې 50 کال به کوم او بیا به توبه واسطه نه د ویلې چې څومره عمر زماوي زب شرک کو الله پاک دل د پدې نیت د همیشه والي د کفر سزا د جهنم ورکړي او مسلمان وي که زماش په تکاله چې هم به مسلمان او کسل کاله هم مسلمان او مسلمان ته د خپل نیت مطابق ټول عمر جنت او کافر ته د خپل نیت مطابق ټول عمر جهنم دی اگر چې دنیا کې جون د دې کم دی او د نیت مطابق الله فیصله کوي بل مشرکان او کافرانو چې شرک کوي خپل بوتان لبه د زنانو نمونه خوذل او خپل بوتان ته د زنانو شکل صورت ورکو مشرکان او کافران ته څومره بوتان ورول هغه په شکل صورت د زنانو جامع د زنانو کالی د زنانو بیزار د زنانو لباس د زنانو ټول شکل صورت د زنانو الله پاک فرمایدا خدای کمقل خلق د دې کمقل تو په قسمه دي چا چې پیدا کړی هغه پریخ دي او چې چا نه دي پیدا کړی دا عبادت کې چې هغه بت دي یو په دې کمقل او دیم کمقل دادي به وقوف دادي چې په انسانانو کې کم عقل هغه زنانه ده په نسبت د نارینه باندې چې کم انسان کم عقل د سړي په نسبت دی د عبادت کې د هغه بت جوړي نو کدی کې لږ عقل وی دی په زنانو بت نه جوړو د انسانانو به جوړ کړو نو کم عقل ټول د دې وخت یو الله پرې دي او دیم په انسانانو کې چې نارینه عقل مند او زنانه د انسان کې د نارینه په نسبت باندې کم عقل دي او نه ناقصات العقل والدين د دې هغه په شکل صورت بتان جوړي د عبادت کې ډېر کم عقل او دې په دې کې هرګي چا د شیطان کې کله چې شیطان ته الله پاک حکم وکړ آدم علیه السلام ته سجده وکړه شیطان قسم وکړ زه سجده نه کوم ما ته جون راکړه او بیا قسم وکړ الله ستا بندگان به زه ګمراه کوم هغه قسم دې پوره کوي شیطان په کومه طریقې خلک گمراه کوي اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ستريقه بدی ولأضلنهم دې به گمراه کوم غلط عقیدې ته واړو غلط عمل ته واړو لار به خطا کوم ولأمنينهم او سره دې غلطه بدی تحقیق تمناګان ورغو چې جنت کو مستادي اگر چې عقیده بده د شرک اگر چې عقیده بده بدعت وي اگر چې عقیده بده گمراهي وي او تمنا بدر کې چې جنت پر استاد دا څوک ورګي دا شیطان او بل والامرنهم فليغلقن آذان الانعام د مشرکان د جاهلیت رواج ته کله بچي او سات یو خبر داغي بچي پینځه بچي پیدا شو سلو بچی پیدا شو پنځم بچی نر پیدا شو بچی به پیدا شو اغیله به وکسری کو او بیا به داوی چې دامن د پلانی خود چې دی وو تخدی دامن داغي پنوم باندې قربان بس اغیله بدی اس قسم پیدا نه اخستر نو دا شیطان وی زبدی تر دې خبره حکم کو سارول ابد بوتانو پنوم باندې وګونه کټی او د الله پاک مخلوق ساروی دا بدی د خود پنوم باندې قربان کی او د دین علاوه دې ته به حکم کو دې به تغییر لخلق الله الله چې کوم څنګه پیدا کړی او هغه کې رد او بدل کړي نو په دې کې بیا مفسرین حضرات لیکي چې نارینه تبا د زنانو شکل صورت ایسته کوم دې به ځان نه زنانو خو نه جوړي په زنانو کې ودا صفات راشي چې زنانو به د نارینو طریقې اختیار کړي لکه نن سبا تقریبا پیشن همدا سي
زنانو شکل صورت پوزیشن د نارینا او نارینا شکل صورت او پوزیشن د زنانا هغه مشابهت د زنانو نارینا خپل من روان دي دا د شیطان تابعداري ده او دا تغییر لخلق الله د دین علاوه تغییر لخلق الله دا هم دي لکه مثال یو انسان ګیره ده الله پاک یې ست پیدا کړی ده او دې دا ګیره راواله کله پکې یو ډیزاین جوړ کی کله پکې بل ډیزاین جوړ کی دا تغییر لخلق الله دا حرام ناروا دي کله ګیره راواله برشي کی کله ګیره راواله او مکمل کټ کی دا ټول تغییر لخلق الله دي برید دې د برید د کټ کول حکم دي چې شونډه باندې ښکارای دې شونډه پټ کی او تکبر کوي او بیا پریږدي او ګیره کټ کی دا تغییر لخلق الله زنانه بخالون لګي دا تغییر لخلق الله زنانه بخپل روزي سمي دا تغییر لخلق الله زنانه بخپل زیز په سمي دا تغییر لخلق الله او نارینه بلګیاوي ځان له مخ کې قسم قسم نخري کوي دا تغییر لخلق الله دین علاوه یو بل تغییر لخلق الله الله پاک ویلي پیغمبر ویلي چې تاسو خپل اضافي وخت کټ کوئ نو کان به کټ کوئ او دې خپل نکان د پښوګان په تان پرېږدي لکه نن سبا د زمانې د نوجوانانو او د زنانو چې کوم فیشن دي غټ غټ نکان پرېږدي لکه د پښوګان دا تغییر لخلق الله دا ناروا دي دا تابعداري د شیطان الله پاک فرمایي چې د شیطان مرګیا وکړه خېغه تمناګان او وعده بدر سره کوي او د شیطان وعده ګورې د دوکې ده دی آخرت کې تا جهنم کې بریک تا تبوي چې دستانه بریم خپل کار کو په دنیا کې برتوي چې ستا ملګری در سره او چې کله عذاب در باندې راغی بیا باندې دې مرګره نیما د شیطان خبره ټول د دوکې او اخر انجام د شیطان د مرګیا هغه جهنم دی الله جل شانه دې من او تاسو د شیطان د مرګیا او ساتي نو الله جل شانه فرمایي ان الله لا يغفر بشك الله پاک نما په یشرک بیدا چې شرک شي په الله پاک باندې ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بغنك بالله پاک بغیر توبې نه څو وفات شي ما دون ذلك سوا د شرک نه لمن يشاء چې الله غواړي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چې شرک په الله باندې پتاږي سره دې گمراهي لري باندې ان يدعون من دونه دي عبادت کی سوا د الله الا اناثا مگر د داسې بوتانو چې داغي نمونه د زنانو دي وان يدعون الا شیطانا مريدا او دي عبادت کی د مشرکان مگر د شیطان سرکشا شیطان وتکو شیطان وتوي کوي بدې د شیطان منی دا د شیطان بندگی لعنه الله الله پاک دې شیطان لعنت نه غلني وقالو دې شیطان ویل لا تقذن من عبادك تبقى مخانسم استاد بندگانو نصیبا مفروض ایسا مقرر ولو دلنهم مقابزكم راكم استاد بندگان ولو منيتهم مقابدي تمناگان ورکم ولآمرنهم تبقى مقاديت وكمكم وليبتكن آذان الانعام دي بقى مقاكتي وكند سارو ولآمرنهم تبقى مقاحكم ديتا وليغيرن خلق الله دي بتغيير کی الله پاک مخلوق کی ومن يتخذ الشيطان وليا چاچوني وشيطان فدوستان من دون الله سوى الله فقد خسر خسرانا مبينا فتغي سرد تاوان کو تاوان کارا يعدهم شيطان دي سرواد کئی ويمنيهم شيطان کی تتمنا گان ورکی وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعدن کی ددی سر شیطان مگر ددو کی اولئک مأواهم جهنم دا کسان کی د شیطان دا ملګری ددی ټکانه جهنم دا ولا يجدون عنها محيصا او دی من امید شیطان دا ملګری ددی جهنم نخلاصي واخذوا